أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د سورة بقره آیت نمبر 68. پرون د دینه مخکې د آیت چې کوم مونږ لوسته نو پای کې د بقرې او د غوا د حلالې خبرو چې الله رب العالمین بنی اسرائیل ته حکم وکړو چې تاسو یو غوا حلاله کړئ. نو نن دغه مضمون سره دا تړلې خبره ده چې دغه بنی اسرائیل په ځای خو دی چې د الله رب العالمین حکم یې منلی وی او ډایرکټ یې یو غوا حلاله کړی وی، خو دوی پکې چو چرا کول، اصل کې دوی حکم منلو ته تیار نه و. نو بار بار تپوسونه کول او دا سوال یې وکړو چې موسی علیه السلام ته ووایي چې ته د الله رب العالمین نه تپوس وکړه چې موږ ته د غوا د دې بیان راته وکړي چې د غوا څه شی دی. ګوره داسې ونه ویل چې د غوا چې کوم دی نو عمر یې سره داسې سوال یې ونه کړ، بلکې داسې وویل چې ماهیه د غوا څه شی دی، یعنې ځان یې بالکل هسې نانګاره کړه چې لکه د غوا پکې لا څه شی دی چې موږ ته وایي چې غوا حلاله کړه. داسې ولکه ځان یې جاهلان کړه چې موږ اړو غوا پېژنو نه. دا پیغمبر پسې هسې هغه استهزاءً غونته صورت چې سړی جوړي کړي، سړی ځان نانګاره کړي که نه، او دغه ورته ویلی کېږي سړی تجاهل عارفانه چې ورته وایي، ځان هسې نانګاره کړي چې لږ زه د خبرې نه اړو خبر نه یم. نو دوی بار بار تپوسونه کول د نبي موسی علیه السلام نه، او چې هغه به ورته کله یوې خبرې جواب ورکړو نو دوی به ورته بل سوال وکړو، بیا به چې د هغې جواب ورکړو بیا به ورته بل سوال وکړو. دا نننۍ چې کومه خبره ده نو په دې کې دا سوال کړی و چې د غوا بوډۍ وی که ځوانه وی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې که چېرته دې خلکو قصد کړی وی او یو ادنه غوا یې حلاله کړی وی، عامه غوا یې حلاله کړی وی، هر څه چې وی د غوا نوم یې وی صرف، او دوی غوا حلاله کړی نو دا د دوی دپاره بس کافي وه، ځکه الله ورته صرف غوا ویل و، الله پکې دغه شرطونه نه و لګول، هسې ساده غوا یې ورته ویل و. خو دوی په ځان باندې سختي په خپله وکړه، ولکنهم شددوا علی انفسهم بالمسألة، په ډېرو سوالونو باندې په ځان باندې سختي وکړه نو الله رب العالمین ورسره هم سختي وکړه. د دې وجې نه په شریعت کې چې کله سړي ته یو مسله بیان شي، قرآن سړي ته بیان شي، سنت د نبی علیه السلام حدیث سړي ته بیان شي، نو بیا کې باید چو چرا کول، پای کې بیا روړې اټکا وهل، په هغې کې بیا چغچې وهل، مطلب دا چې پای کې چنجي لټول، دا چې کوم دی نو مسلمان شان نه دی. چې کله هم قرآن او حدیث ته مخې ته راغی بس بیا عقل ته غلی کېدل پکار دی. شیخ عبدالقدس زمونږ استاد تفهیم القرآن کې هغه به وایي چې مولانا ګورحمن صاحب به کله زه اوسه په ګاډي کې ناست وم، ما اوسه یو ځل په اجاره باندې په څه شي باندې بحث کاوه، نو ویل هغه زما ته ډېر زیات دلایل ویل، خو ما ته یو حدیث ووایه، هغه حدیث ورته کله ما ووایه نو هغه ویل په هغې ویل مطمئن نه و، خپله مسله به نقشن ولاړ و، خو ډایرکټ ایسته غلی شو. وایي چې را حدیث له زه مخې له نشم ورتلی، واقع ته حدیث ووایه نو بس زه خو نور جواب نشم کول. نو هغه به دا وایي چې داسې مه وایه چې دې حدیث جوابدار دی، د حدیث جواب نشي کېدی، بل چې نبي علیه السلام حدیث دی خو بیا عمل کړی که نه. د دې وجې نه په دین کې چې کوم دی روړې اټکا وهل دا د مسلمان شان نه دی، او دا ډېر سوالونه کول دا سړي ته دین هم ګرانوي. یو ځل نبي علیه السلام فرمایل ویل حج فرض دی، نو صحابي پاسېد، اقرا ابن حابس رضی الله تعالی عنه غالبا دا صحابي دی، هغه تپوس وکړ یا رسول الله هر کال؟ نو نبي علیه السلام ورته غوسه شو، اول غلی شو بیا ورته غوسه شو، وایي ما پرېږدئ بچ درته څه بیان وکړم نو په هغې باندې تاسو عمل کوئ، که اوس ته ما ویلو چې هر کال یې کوم بیا به هر کال تاسو حج کړی وی بیا ورته مشکل وی، او چې ما راته ویلو بیا خو ورباندې فرض کېدلی، نو لهذا بې ځایه سوال نو ویل مه کوئ، په دې وجه باندې تاسو ته به دین ګرانېږي. یو د دین د پوهې دپاره سوال هغه کول پکار وي، خو کله چې دین بیان شي نو په هغې کې بیا روړې اټکولو لپاره سوال کول هغه ځان له شی، او کله د ځان پوهې کولو لپاره سوال چې کوم دی نو هغه ځان له شی. هغې باره کې خو نبي علیه السلام فرمایي چې شفاء الغی سوال د ناپوهتیا بهترین علاج چې کوم دی نو هغه سوال کول دي. سړی سوال وکړي نو په خبره باندې ځان پوهوي، په خبره سړی پوه نه شي په هغې باندې ځان پوهې کې وضاحت ورته وکړی شي. نو دا د بني اسرائیلو عادت و چې دوی به تپوسونه بې ځای تنګولو لپاره به یې تپوسونه کول. نو قالو ویل دی چې کله ورته موسی علیه السلام فرمایل چې تاسو غوا حلاله کوئ، نو قالو ویل دی بني اسرائیلو
ادعو لنا وغواړه زموږ لپاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هي چې دا غوا څنګه یعنې بوډۍ ده که ځوانه ده. قال نو موسی علیه السلام ته جواب ورکوی ته وفرمایل چې انه یقینا الله رب العالمین یقولو فرمایي انها بقرتون چې دا یو غوا ده لا فارزون نه بوډۍ ده ولا بکرون او نه بیخي وړه سخی ده. یعنې فارزون هغې ته ویلی کېږي چې هغې ډېر زیات بچي راوړي بیخي بوډۍ شوي، او بکرون هغې ته ویلی کېږي چې د سره ډولنګه شوی نه سره بچي نه یې راوړ. نو معنی دا چې داسې هم نه ده چې بیخي سم بلا بچي راوړي بیخي بوډۍ شوی ده، او داسې هم نه ده چې بیخي سخی ده وړه ده او سره بچي نه دي راوړ، بلکې درمیانه ده. اوانم بین ذلک درمیانه ده په ما بین دې دواړو کې، یعنې سخوندر چې ورته موږ پښتو کې عام طور وایو. نو ففعلوا وکئ ما تؤمرون هغه څه چې تاسو ته حکم کړی کېږي، لهذا فضول سوال نه مه کوئ. دې په ځای ښه دا ده چې بس په دې خبر باندې عمل وکئ چې کوم حکم درته شوی. موسی علیه السلام ته بیا وویل چې ګوره په دې خبره باندې عمل وکئ. موسی علیه السلام ته پته وه چې به نور سوالونه کوي. قالو نو ویل دی بني اسرائیلو ادعو لنا وغواړه زموږ لپاره ربک د رب خپل نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما لونها چې د غوا رنګ څه دی. نو اوس د دې رنګ ته څه ضرورت خو الله ورته غوا هلاله اوس د حلالۍ سره د رنګ څه کار و. نو قال موسی علیه السلام ته وفرمایل چې انه یقینا شان دا دی انه یقینا الله رب العالمین یقول فرمایي انها بقرة دا یو غوا ده صفراء چې زیړه ده فاقع لونها تیز دی رنګ د دې تسر الناظرین چې خوشحالۍ کتونکو لره. فاقع لونها مطلب دا ده چې بیخي تک زیړ دی رنګ، موږ ته پښتو کې تک زیړ وایو چې بیخي پکې بل څه داغ ماغ نشته. دا زیړ رنګ چې دې باره کې وایي چې تسر الناظرین کتونکو له خوشحاله کوي والله خوشحاله کوي. ابن عباس او علی رضی الله تعالی عنهما به خلکو له ترغیب ورکاوه چې تاسو پیزار پخ وکوئ نو زیړ پیزار پخ وکوئ، ځکه په دې باندې سړی هغه زړه خوشحالېږي، سړی هغه طبیعت پې خوشحالېږي. بهرحال شرعي مسله نه ده، خپل طبیعت ته که څوک د چا زیړ رنګ خوښ وي دلته د آیت نه هسې معلومېږي چې په دې کې هسې خوشحالي داسې زړه هغه سکون پکې دی. بیا ورته وکړي قالو نو ویل دی بني اسرائیلو ادعو لنا وغواړه زموږ لپاره ربک د رب خپل نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هي چې څنګه ده دا غوا. قال نو موسی علیه السلام ته وفرمایل چې انه یقول یقینا الله رب العالمین فرمایي انها بقرة دا یو غوا ده لا فارض چې نه بوډۍ ده ولا بکرون او نه بیخي ځوانه ده اوانم بین ذلک درمیانه ده په ما بین دې دواړو کې. ففعلوا نو تاسو وکئ ما هغه تؤمرون چې تاسو ته حکم کړی کېږي یعنې غوا هلاله کوي. قالو دې وویل ادعو لنا وغواړه زموږ لپاره ربک د رب خپل نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما لونها چې څه دی رنګ د دې. قال نو موسی علیه السلام ته وفرمایل چې انه یقول الله رب العالمین فرمایي انها بقرة دا غوا ده صفراء تک زیړه فاقع لونها تیز دی رنګ د دې تسر الناظرین او خوشحالۍ لیدونکو